बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ګرانو کتونکو زه مظفر شایم او تاسو ګورئ ایم پی نیوز. ګرانو کتونکو نن په یو مهمه مسله خبره کوو چې په ملکنډ ډیویژن کې نان کسٹم پیډ ګاډي مالکان هغوی ته مخکې ده. ګرانو کتونکو په ملکنډ ډیویژن کې د نان کسٹم پیډ ګاډو چلولو اجازت ده او همدغه وجه ده چې دلته به سړکونو تاسو ته یو شمیر جاپاني ګاډي سره د دنیا بهترین برانډډ والا ګاډي په نظر راځي. سمودې راسي د دې خلکو نه یو خبر اورو چې کله تاسو ګاډي خرڅوي یا اخلي نو یو خبره مخې ته راځي چې بده ګاډي کې خاور شته یا بده ګاډي په سلنسر کې خاور نشته. دا خاور اصل کې د شي په سلنسر کې دغه خاور ولی راځي او د دینه څه نقصانات دي. کم ګاډي کې دا خاور وی نو هغه فائدہ صدا او کبدي کې دغه خاور نه وی نو د دې نقصان څه دی. مونږه کوشش وکړو چې په دې حواله باندې د مختلف چې کوم د دې ډیلر حضرات دي دا غوي سره خبري وکړو. مونږ ته دغه خبره مخې ته راغله چې کله په سلنسر کې دغه خاور چې ورته وي دغه نه دا نو د ګاډي اواز چینج کیږي، د ګاډي د پیول خرچه چې کومه ده، د تیلو خرچه چې کومه ده هغه سیوا کیږي. د دې سره که دغه خوره د ګاډي نه لري شي نو یو غستون کې بیا دغه ګاډي په هغه ریټ باندې ناخلي کم چې د دې صحیح قیمت دی. په دې حواله باندې د یو شوروم ولر سره موږ خبرې اترې کړې دي. تاسو د دوی د خبرې واورئ بیا نور خبره کوم. دې کار دی چې دا ان سی پی ګاډي دي، خپلې ګاډي دي، دا خدای پاک دې خلکو لور کړي دي د سہولت لپاره. اوس دا کال نیمو شو چې دې خلکو دا مصران او داسې ورکشاپونو والا د دې ګاډي نه دا خاوره وباسي د سلنسر نه او دا د 10 لک روپو ګاډي او د 20,000 روپو دغه خاوره خرڅیږي. دوی پته نه ځي سکی اچای سکی استعمالي نو د 10 لک روپو ګاډي د 20,000 روپو د پاره دور ردی کی نو دوی ته دا خواسته چې لکه مهرباني وکړئ دا خپلې ګاډي دي داسې مه ردي کوئ او دوی ته تش سلنسر ورته واچئ او هغه ډک دې وباسي. یو خو جي ګرمېږي زیات د دې سره سلنسر نه چې خاوره وځي. بله خبر دا چې دا پټرولو خرچې زیاته شي، ایندھن زیات دغه کوي. او بله خبر دا چې منډه کې هم پرخ راشي که نه پیک اپ صحیح نه نیسي شي، ساوند آوټ شي که نه هغه شان ساوند نه وي. په دې باندې هره ورځ دلته غویمه که نه یو سړی 2 روپۍ ورکړي او هغه شی به کې بیا نه وي، هغې کې سبا خرڅوي بیا دې نه خرڅي. نو په دې خبره باندې روزانه دا لانجوي. ښه خبر دا چې دا کار دې نه کوي، که هر څوک دا کار کوي دا غلطه کوي. جی ګرانو کتونکو څنګه چې تاسو د دې ډیلرز حضرات خبره واورېده چې دوی د وینا مطابق چې ګاډي کې دغه خاوره چې کومه ده دا د 100,000 روپو دپاره دوی د ګاډي نه لرې کي، خو بیا چې ورله تو کله دغه خاوره اخلي او واپس پکې ورچي نو هغې قیمت چې کوم دی بیا تا ته 25,000 35,000 او په نوي چې کوم هایبریډ ګاډي دي د هغوی د 45 او 50,000 پورې میلاویږي. نو دا دلته کې سب مصران حضرات دي داسې خلکو خپل یو دنده یو کاروبار شروع کړی دی او دغه قیمتي ګاډي چې کوم دی هغه د دغه 10,000 روپو د خاوره باندې یا د سلنسر کې چې کوم جالۍ راځي د هغې په وجه باندې نیمګړي کی او بیا چې کوم هغه مالکان چې چاته د دې معلومات نه وي د دې باره کې نو هغوی د یو غټ نقصان سره مخ کېږي ځکه چې دغه ګاډي بیا به تیلو خرچه هم سیوا کوي، اواز یې هم چینج وي او بیا غټه خبره دا ده چې یو کس ته دا پته نه وي او هغه بیا دغه خپل ګاډی خرڅوي او یو پوهه کس یې وګوري نو هغه ورته وایي چې په دې کې خو خاوره نشته او د هغې د وجې نه چې کوم دی بیا دته هغه قیمت نه میلاویږي. نو پکار ده چې مونږ د دې خبرو احتیاط وکړو او وس دا ضروري ده چې تاسو کله ګاډی اخلئ نو د هغې په یو پوهه میکینک باندې د هغې معاینه ضرور کوئ. हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और YouTube पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें.